أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا الله العفو والعافية وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل عن قلب غافل لاهن. 13 جمعہ د دعا متعلق خبره میں شروع کړې وه او د دعا په آدابو کې یو ادب میں ذکر کړو ادا چې دعا کوي د لنه بکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم له غافلی د دعا نه او دعا د لنه ني صرف د خلی د وی د له تعلق وسره ني دا الله نه قبلای. 13 جمعه میں په دې خبره کړې و. په دغه حدیث کې یو دویم ټکی راغلی دی ادا دی چې نامناسبه او ابسه دعا به نه کوي دا هم الله نه قبلای. دعا به هغه کوي چې هغه یو مناسبه دعا وي. ابسه دعا چې هغه مناسبت نه لري او هغه خني ابا نه غواړي گناہ کې دعا به نه غواړي. حدیث کې راځي یو سړی غلا لځي او دی وي خدای زما حفاظت وکړي چې په صحیح طریقه لاړ شم او راشم دا خو خدای پر ټوکې کوي دی غلا خو الله منع کړې ده. یو سړی د حرامو کاروبار کوي ګډونه کوي په شیزونو کې او 2 نمبر مال خرڅي حرام خرڅي او الله تعالی سنی سے چې خدای زما په دې کاروبار کې برکت واچي. دې ته سوچو کې ګور دې لګیا دي او دې حرام خرڅي دې لګیا دي سودونه کوي دې لګیا دي د کاروبار د ګندو سيزونو دي دې لګیا دي د حرام سيزونه خرڅي دې لګیا دي مسلمان له دوکه ورکوي. حضور پاک فرمایي من غشنا فلیس منا چا چې زما امتیانو سره مونږ سره ټګي وکړه دا ما والا نه دی. د هر سیس په دکان کې 2 نمبر خرڅي او دې ګډه کوي او الله تعالی نسی خدای کاروبار کې برکت واچي. یعنی دا زه چې کم د دوکې کار کوم دار له نورم کامیاب کوي. دا زه چې کم حرام شي خرڅوم دار لخه خرڅ کې چې ډېره ګټه پکې وشي. دا زه چې کم سودی کاروبار کوم نو دې کې راله نوره ګټه پیدا کې په خدای قسم الله پورې ټوکې دي. الله وی دا مه کوه ته وې کومې او پکې راله برکت واچوه. الله وی مه کوه دوزخ ته به ځې مه کوه دا پیغمبر امتی نه دی چې څوک دا کارونه کوي مه کوه دا ګناه د زه پې خفه کېږم او ته څه وې ته وې الله دا راله ښه کا دا گناہ والا کار راله برکتی کا دې کې راله ډیره ګټه واچوه دا راله دکان خو چلوه په خدای چې دا خدای سره ټوکې کول دي او دا د الله نه حیا ته نه کوي بې حیایي کوي. څوک چې د چا خلاف کوي د هغه نه پټ کوي د خدای نه پټ خو یې نه شي کولی. څوک چې د چا خلاف کوي هغه ته نه وایي ته خدای ته وایې خدای دې کې راله برکت واچوه ټوله دنیا په دې لګیا ده. هر سړی نن سبا ټول د دوکې کاروبار کوي د دروغو کاروبار کوي د ګټې ټوله حرامه ده رزق حرام دی 2 نمبر کوي مالم راځي ماته دوا وکړه تالم راځي ماته دوا وکړه ځان تم دعا کوي چې خدایا دې کاروبار کې برکت واچوه. ولې حیا د خدای نه کوو دا دعا نه قبلېږي. زر به وایي زما ډېرې دعاګانې وکړې نه قبلېږي او ډېرې وظیفې کوم او نه قبلېږي. نه ته خدای پورې ټوکې کوې حلال کار شروع کوې ماله پکې برکت واچوه. مردار کار کې خدای برکت واچوي حرامو کې خدای دله برکت واچوي حرامو کې د خدای نه زیاتوالی غواړي دا خو ډېر بې حیا او لا وی قبلېږي نه څنګه قبولی شي. هغه حرام دله خدای زیات کړي هغه د ګناه کار چې کوي هغې کې دله خدای توفیق درکړي دا ښه خبره نه ده دا ګناه ده دا ناروا دي دا حرام دي نامناسبه به نه کوي دغه خو لا لویه خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو صحابي تپوس ته لاړ
هغه بیمار او په کټ کې پروت و داسې ټپ شوی و لا غیر ټپ چې ته شډو کیو داسې ډېر زیات ټپ شوی رسول الله مبارک چې ورته وکتل حیران شو هلکه وایي ته څه دوا خو نه کوې وایي د الله رسوله کوم او په دې ډېر زیات خوشحاله شو چې ما کره حضور پاک راغی ډېر زیات خوشحاله شو چې ما له تپوس ته د دواړو جهانو مبارک سردار راغی هلکه ته څه دعا خو نه کوې وایي د الله رسوله کوم وایي څه دعا کوې وی زه وایم چې خدایا په آخرت کې ما له ته کومه سزا راکې نو خدای هغه په دنیا کې راکه خو په آخرت کې مه راکوه د دنیا ژوند دی د هغه خپل سوچو یا شل کاله یا 10 سال 50 شپېته تکلیف دې تیر بشي ختم خو چې آخرت خو ټول عمر بیا ختمېدو والا نه دی هغه د آخرت زندگی او د هغې سزاګانې او د هغې عذابونه بیا ډېر زیات سخت دي نو الله ما كنت چې ته کوم عذاب ما له آخرت کې راکې هغه هلته مه راکوه په دنیا کې راکې رسول الله مبارک وفرمایل د خدای بنده نه هلته طاقت لرلی شي نه دلته طاقت لرلی شي چې دا سوال د الله نه کوې چې هلته یې مه راکوه دلته یې راکه نو د خدای نه عافیت ولې نه غواړئ صلو الله العافیه معافات غواړه عافیت غواړه او دوایا چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار ډېر جامع دعا ده خدای په دنیا کې هم ښکلی ژوند راکړي نیکو والا ژوند د الله د رضا ژوند خشته ژوند او په آخرت کې هم خشته او ښکلې د ثوابونو ډک او د جنت او د خوشحالو ژوند راکې او د اور نه مې د جهنم خدای بچ کې د دنیا او بیا څه وایي عافیت غواړه په دنیا او آخرت کې عافیت څه ته وایي دا زده کې د مارونه دا ښکلې دعا ده یا الله په دنیا کې مې د هرې پریشانۍ نه وساتې او په آخرت کې مې د هرې پریشانۍ نه وساتې ټولې پکې راغلې پریشانه کی بیماری مرالل ناگهانی شلقون مرالل غمون ام پکرالل ہر شے پکرال خدای زمان معافات نصیب کے اللہ معاف میں کا چی تکلیف ورکے نو دا تسڑی رانی سے خدایا ما معاف کا پا دنیا کے میں معاف کا پا آخر کے میں معاف کا دا دنیا مخکول جن راکا دا آخرت مخکول جن راکا او خدای دنیا کې هم د هرې پریشانۍ نه ما وساته او آخرت کې هم وساته هغه صحابي اقا دعا شروع کړه نو خدای پاک جوړ کړ نو دا نامناسبه دعا ده ټینګېدی ورته نشي دا به نه کوې د خدای نه چې خدای پاک آخرت کې کومه سزا راکې په دنیا کې راکې دنیا کې ورته کم دی ټینګېدی شي حضرت یو صحابي دی عبدالله ابن مغفل رضی الله عنه دا هغه زوی لګیا دی او دعا کوي سوئی وی اللہ پا جنت کی خی طرف تا چے کم سپینا مانے دا خدای آغا راکی جنت کی خی طرف تا سپین محل خدای آغا راکی زوی ورطوی بچے پلار و تاوازو کا بچے پلار صحابی دی وی دا سے موائے دا خدای نا جنت غوار او چے جنت تورشنو بیا پا جنت کی سپین مانے دا دنیا دی خاص شے مغوارا چې جنت کې آغا راکا آغا سپین محل او آغا پلان کې شي نه الله نه جنت غواړه او دا الله نه د دوزخ امان غواړه چې خدای ماره دوزخ نه بچ کا او بیا ورته سوی وی بچې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوریدلی دی چې د ما په امت کې به ان قریب داسې خلک راشي یعتدون فی الدعا چې په دعا کې به زیاتې کوي تجاوز بکی دا حد نا دا سے دعا بکی چی غیر مناسب دعائی نو غیر مناسب دعا مکوا بد دوائی چی خدای مالا جنت راکا دوائی چی خدای مالا دوزخ دور نبچ کا و سر سپکی را لے اگر سیزونا چی اگر کہ اللہ یو فیصلہ کردے دا اگر سوال بنکے دا اللہ نا چی اللہ وی دا فیصلہ دا لکہ سوڑی بڑاش او دیوی خدای ما زوان کا دا زوانے دیش دا خدا اللہ فیصلہ رچی بڑھا کیا گئے با او حضور پاک فرمائی وی دا ہر سیز علاج شتا دارو درمل و دا دو سیزونو علاج و دارو درمل نشتا یو دا بڑھا والے و یو دا مرگ بڑھا واپس نہ زوانے مرگ نہ واپس بچ کے دل نکی دا گناہ سوال دے جو خدا پاکا ما واپس زوان کا
ما واپس اتلس کلن کا ما واپس شل کلن کا دا خوله به دې په دې سوالونو کوپی شي خو الله که داسې وشي الله کولی شي الله قادر دی په دې څیزونو خدای عادت نه دا نه کوي دا خدای فیصلې کړي چې بوډا کېږي به غاښونه مې ټول دي یو سړی ماله راغی یاره مولوي صاحب څه دوا راته وکړه ټول غاښونه مې ووتل داسې په ژړا غوندې شو غاښونه مې ټول ووتل باباجي له څو کال او یو اتیاو خو به او داسې خو به مې باباجي په دې غاښونه له 100 ټنه مال میده کړی دی دا خو د جرندې د پل نه دې پې زیات شی میده کړی دی در جرندې پل هم چې تاویږي نو له شل ورځې پس کار نه کوي نو بیا هغه چې کوم جرندګړی دی هغې ټکی چې دا پل تېره شي چې د هغه نم ښه ماتی والله که د جرندې پل به دونه مال میده کړي لکه تا چې په دې غاښونو غنم او جوار او فروټ او نینې به دې پې ښه چیچلي او ګنې او که نه مولوي صاحب هغه بنته چې به مې غاښ خړم کو پوستکي به مې ترې وویست او هغه نینې به مې ټکولې اوس نه شم ټکولی مې د خدای خاطر وکړه بس 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 باباجي بس واپس غاښونه د خدای نه مه غواړه اوس ته خدای الوا ته جوړ کړی الوا خوره بس خدای را باندې الواګانې خوري ته واپس ګنډېرو لځې ته واپس نینې خورې د نینو ارمانونه او سوچ کې تا له خدای اوس وایي کیله خوره تا ته خدای پاک وایي مالټه خوره تا ته خدای وایي نرم او پاسته څیزونه ښه مزېداره په غوښه کې ما ته که سرید ورته عربی کوي ما ته ډوډۍ او دا خوره څونه خوندور شی دی اوس ته بیا ځواني غواړې غاښونه غواړې ما یې والله که 50,000 مولایان او نیکان دله سوال وکړي تا له غاښ د خدای نه غواړم ځان لی ولې نه غواړم زما هم ټول غاښونه وتي دي غاښونه واپس نه راځي ډاکټر له ده چې هغه دله غاښونه کېږي دا سوال به د خدای نه نه کوي حضرت موسی علیه السلام له یو ځل یو سړی راغی او خاص ملګری یو د موسی علیه السلام وی زما یو سوال دی او دا به د الله نه راله کې څه سوال دی لکه وی چې زما متعلق سبا بل ورځ څه کار کېږي په وروستو زمانه کې مستقبل ورته وایي چې زه پې مخکې خبرېږم هلکه دا غورې مناسب نه دی الله د هر چا نه وروستو ژوند پټ کړی دی ما ته پته نشته چې ګنټه پس به څه کېږي ما ته پته نشته چې سار به څه کېږي ما ته پته نشته چې بېګاله به څه کېږي دا خدای پټ کړي دی کې د الله حکمت دی وروستو یو منټ پس هم پته نشته 2 منټه پس هم نه ما ته پته شته او نه تا ته پته شته چې زما بچي سره څه کېږي ما سره څه کېږي زما مال سره څه کېږي زما چرګ چرګوړي سره او زما ګډ او چیلی سره مال سره څه کېږي دا خدای پټ کړي په دې کې د الله حکمت نه نه موسی علیه السلام ته هغه وایي چې نه بس ما له دقه سوال وکړه ته خو د الله رازدار یې تا سره خو الله پټې پټې خبرې کوي نو ما له به دا سوال د خدای نه کې موسی علیه السلام یې را مجبوره کړه هغه هم لکې دا راله چې ته ګورو الله خو دا شی پټ کړی دی خو چې دې کې څه حکمت دی څه راز دی په دې کې ولې یو انسان ته الله دا نه ښیي چې سار له به څه کېږي او بل ورځ به څه کېږي پیغمبر دی ورته هر څه معلوم دی الله ورته ډېر څیزونه ښودلي دي ډېر څیزونه خو دې راز نه هغه هم نه دی خبر ملګری هم خاص ملګری دی الله نه سوال وکړه الله زما دا پلان کې امتي دی د ده متعلق چې څه کېږي سبا بیګا وروسته زمانه کې الله دې پې مخکې خبره وه الله ورته وفرمیل موسی ورته ووایه چې زه به کوم سوال قبول کړم ستا نه خو دې کې ګورې خیر نشته دې کې ما حکمتونه دي دا ما پټ ساتلي دي دې نه ما نه پیغمبر خبر کړی دی او نه له دې نه زه انسان خبروم هېڅوک هم نه خبروم صرف ما ته پته فرشتې هم تې باندې دي خبرې کړې نه موسی علیه السلام الله تکلک الله درنه سوال کوم خیر دا دله قبول کړه د ده متعلق وایي زه قبول مې کړ سړي ته وایي زه ستا متعلق چې څه کېږي ته به پې مخکې خبرېږي بله ورځ ورته پته ولګېدله چې زما یو اس دی او هغه به سبا بله ورځ مري دعا قبوله شوه زر یې اس د پړي نه ونیوه منډی ته یې بوته میلې ته او خرڅ یې کړ پیسې یې نغدې کړې راغی موسی علیه السلام ته وی تا خو وی چې په دې دوا قبلېدو کې د خیر نشته ما ته پکې څونه خیر راورسېد که ما ته پته نه وې لګېدلې چې زما اس مري نو اس به مړ شوی او بلا تاوان به مې شوی چې پې خبر شوم دعا دې قبوله شوه
پہ خبر شم اس میں بوتا پا منڈے کے میں خرچ کا پیسے میں نقد کړي اوس که مري د چا به مري موسی علیہ السلام هم حیران شو چې واقعي دته خو ډېره فایده ورسېده دا خو به یو انسان ته پته لګي چې سار له زما دا نقصان دی دا د هغې نه به ځان بچ کوي سوچ کې پرېوئ چې الله دې کې ستا څه حکمت دی بل ورځ ورته پته ولګېده یو غلام دی ستا ابه په جمعې په ورځ به مري فوراً غلام یې بوته منډی ته او په نغدو یې خرڅ کړ او خوشحاله دی پیسې جیب کې واچولې او موسی علیہ السلام ته راغی وی تا خو خیر پکې نشته دا پکې بل خیر راته پته ولګېده چې زما یو غلام دی قیمتي جمعې په ورځ مثلا مري به زر مې بوته منډی کې خرڅ مې کړه دا پیسې مې نغدې کړې اوس که مري د چا چې په چا مې خرڅ کړ هغه پیش او کار یې پیش بیا موسی علیہ السلام حیران دی چې خدایه سړی ورته وی ګوره ابه که دا پته نه وه نه بل ورځ به مې اس مړو بیا به مې د جمعې په ورځ مرایې مړو څونه تاوان به مې شوی تا راله د الله نه دعا وغوښته الله دعا قبوله کړه اس پیسې د دواړو نغدې شوې یو څو ورځې پس تېرې شوې نو ورته پته ولګېده چې مثلا د خالي په ورځ به زه مرمه چې دا ورته پته ولګېده دغه دی چې موسی علیہ السلام پسې راخطا شو ای د خدای پیغمبره ما ته خدای علم راغی چې په پلانکې ورځ به زه مرمه هله شا به خدای پاک ته ووایم وی په ارام کښېناست ګوره الله دا شی پټ کړی که تا ته دا پته ولګېده چې میاشت پس به زه مرم په خدای که دا میاشت ته ډوډۍ مو خورې هر وخت به په جړه او انګولا او خلک د مرګ نه وروستو درېیمې کوي تا به مخکې درېیمې او څلورمې کولې خلک د مرګ نه وروستو یو بل ته دعاګانو له ځي او بیا به د ټولې خویندې او میندې تاله د مرګ نه مخکې دواګانو له راتې چې په پلانکي روز پلانکي سړی به مري لویه غوغا به نه به چا کار کولی شو نه به چا روزګار کولی شو نه به څوک پټي ته تلل سبا مې هغه ګاونډي مري بل ورځ مې دغه د ترور زوی مري په بل ورځ مې دغه نیا مري په بل ورځ مې دغه کاکا مري بس یو بل له به تلل په دې کلو کې صیبه دا وروستو چې خلک دا دوه درې ورځې مړو پسې دي دا به میاشت مخکې یو بل له تلل او دوا وکړی به تلل دوا وکړی بلا سې مري امینه ته نه تا نه یاد ها دا قصې به الله پټ ساتلی موسی علیہ السلام لراغی اللہ تا سوال ہوکا اللہ شاہ ببلو ازمرما حضرت موسی علیہ السلام اللہ تا سوال ہوکا یا اللہ ادما خمتی دی اگر تا خدا خبر تا خکارا کچی بلو ازمری اللہ بچے کا اللہ و تو فرمائل اے موسی ما تا تنوی چی دے کے خیر نشتا زما یو قانون دی اللہ فرمائل یو سڑی گناو کی یو غلطیو کی یو ما خپا کی یو مصیبت دا اگر پسر ورغرزوم بیا مې پې رحم راشي نو هغه مصیبت د هغه په مال وروغورځوم زه یم زه دا مال به وله لږ هلاک کړمه دا اس به وله مړ کړم دا مرایې به وله مړ کړم دا یو لک روپۍ تاواني به یې کړمه دې به بچ کړمه دا پې زما رحم راغی په دې سړي باندې زما غضب را روانو د یو غلطي کړې و د هغې غلطۍ د وجې نه زما قهر او غضب د ده په سر را روانو دغسې نیغ رحم مې پې راغی چې دا خو مسلمان نو راشه دا مصیبت د ده نه لر کا په دې اسې وروغورځوه یو اس به وله مړ کړمه لږ به یې خفه کړمه زه دا م وله ډېره ده نو د خو اس خرڅ که خفګان خو دو نه لید نه مصیبت یې بیا په سر ور روان بیا پې زمونږ رحم راغی مونږ وی راشه دا مصیبت وله په دې مرایي وروغورځوه یو مرایي وله مړ کا چې دې باندې لږ دړمن شي نو دا م وله ډېره ده توبې به وباسي نو د خو هغه مرایې خرڅ که هغه دړې ونه لیده اوس بل څه پاتې نه دي چې دا مصیبت پې ور واچو هم د ده هغه سر پاتې دی ورته وی کفن ځان له تیار کو په دغه ورځ به خامخا مرې اوس دا نامناسبه سوال دی او زما وروڼو دلته کې تاسو په یو بله خبره هم ځان پوه کې بعضې وخت کې یو سړي وي اوهو تاواني شومه اوهو فصل مې خراب شو اوهو پیسې رانه روکې شوې پلان کې کارو شو دا تا خدای خپه کړی دی الله دې ناراضه کړی دی الله دې خپه کړی دی نو مصیبت ته په سر راته نو خدای ستا سر بچ کو دقل ته لږ خپه کړی بیا هم د خدای شکر ادا کړه چې الله شکر دی حضرت ذوالنون مصری رحمت الله علیه ولاړ دی په مانځه او یو سړی وله راغی ورته وی حضرت په مانځه ولاړ دی او ده وله اواز ورکړه وی حضرت غل راغی
غټ نیم مال یې یوړو ډاکه راله ډاکوان راشي په خلکو په مخ کې وړي د چې سلام وګرځو وی الحمدلله 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 هغه شاګرد ورته وی دا دې څه وی د مصیبت وخت کې خو حضور پاک فرمایي چې انا لله و انا الیه راجعون به او قرآن کې چې چاته مصیبت ورسیږي نو دا وایي د نیکانو خلکو نه الله حکایت کوي مونږ ته اورئ نو تا خو الحمدلله وی الحمدلله هغه وخت کې سړی وایي چې څه خوشحالي ولا راشي ذنون مصري ورته وایي ماله خوشحالي راله که نه وی سم نیم ډاکوانو غون نیم مال یې وړو وی الحمدلله مې په دې وی چې نیم خو راته پاتې شو که نیم یې یوړو که ټول یې وړو بیا به سو نیم خو پاتې شو په دې نیم زما د بچو ښه ګزاره کېږي هېڅ خبره نشته یو مصیبت به په ما راته مانه الله چې ته خفه شوی هغه مصیبت زما د سر نه خدای لرې که زما په مال یې ور واچو که دا زما په سر راغلی وي او زما دا نیمه کپره یې والی وي بیا به سو زما دا نیم وجود یې والی وي بیا به سو شکر نو باسم چې مصیبت نیم مال لاړ زمانه خدا خدای خو ظلم نه کوي قرآن شریف کې الله فرمایي یو ویښته زرم الله ظلم او زیاتې نه کوي موږ زر وایو یاره دا هلکه ته ګناه ولې کوې ته ناروا ولې کوې ته حرام ولې کوې ته مونځ ولې نه کوې مونځ نه کوې زکات نه ورکوې عشر نه ورکوې حج در باندې فرض دی نه کوې د خدای کور له نه دی خدای مال دولت در کړی دی نو چې څه مصیبت تکلیف راشي نو بیا وایې دا ولې راغی دا هم د سره خدای خو کړل دا مصیبت دی په سر را روانو نو الله د نه لرې کو په مال یې ورغورځو او دویم ځل چې مې الحمدلله وی نو په دې مې وی چې ما غلا نه ده کړې ما نه شوې ده که دا غلا ما کړې وي او د دې غل په ځای زه بیا به سو بیا الحمدلله چې د دغې غل او ډاکو په ځای زه نه وم ما غلا ونه کړه هغه وکړه او دریم ځل مې الحمدلله په سو وی دا ښه ده چې غل رانه مال وړی دی ایمان یې رانه نه دی وړی یو بل غل دلته زما اړه ته ناست چې هغه ته شیطان وایي او ډېر زورور دی د دغې ډاکونه اگر غل چې زما اړه ته ناست دی دومره زورور دی چې هغه الله ته قسمونه خوړلی دي چې زما د ستا په ذات او ستا په صفتونو قسمي چې دا بني آدم به نه پرېږدم دی به تا نه ګمراه کوم دا شکر دی چې مال یې یوړو خو چې د ایمان یې یونړه مصیبت په وخت کې چې تکلیف کله راشي نو فریاد الله ته وکړه ګیلې به نه کوې شکوې به نه کوې او دا ووایه چې دا ما کې څه کمې دی ما څه غلطي کړې ده ما الله خفه کړی دی دا راغې سبا بل هم راتلی شي زر د هغې نه توبهګار شه توبه وباسه په خپله به ختم شي نو دا نامناسبه سوال و سړی پې څونه خفه شي سم سوال به کې ډېر خلک ګورې زما وروڼو ما ته هم ټیلیفونونه کوي زنانه هم کوي نارینه هم کوي د دې لوډ سپیکر په ذریعه د اواز د دې میډیا په ذریعه رسول غواړم چې هغې هم دا خبرې واوري ډېر داسې هلکان وي یاره جیو جنۍ مې خوښه ده دا ماله راغلي دي ماله په خپله په جایزه مې خوښه ده ګناه مې ورسره نه ده کړې نه مې ورسره داسې د ګناه اراده شته جنۍ مې خوښه ده څه وظیفه راله راکړه چې مور پلار یې ماله راکړي دویم هلکه ته خو ورپسې څوک رشته دې لېږلې ده نه که نه هغه خو یې بل له ورکړې ده هغه خو یې بل له ورکړې ده داسې وظیفه چې د هغه نه خلاصه شي او مال یې راکړي الله څومره ظلم دی دا اوس د ګناه سوال نه دی پردې کور روانی سین چې ستا خوښه ده دا جینۍ خو د هغه به هم خوښوي که نه چې ستا دا کورنۍ خوښه ده خو چې چا غوښتله د هغه به هم خوښوي که نه اوس پردې کور دلته روانی د جینۍ پلار هم شرمې مور هم شرمې هغه خلک هم بربادی خو چې هغې پرېږدي هغه نه خلاصه شي د هغه تېړه تور شي داسې څه تعویض او ساخت وکړه داسې څه چل څه وظیفه راته وښایه چې د هغه رشته ختمه شي او مال یې راکړي په خدای قسم د ګناه سوال دی بېادبي دې معافي ډېرې جینکۍ هم دا سوال کوي قسم په خدای جومات کې ناست یم ما نه په ټیلیفون تپوس کوي زه ورته وایم اوس تاسو په ذریعه مې ورومه ځکه چې دا خبر عامه شي ټول مسلمانان یې ووري یاره مولوي صاحب یو هلک مې خوښ مور او پلار مې وله نه ورکوي زه یې د ماما زوی له ورکړی د ترور زوی له یې ورکړی
پلان کې لی ورکړم داسې وظیفه راته وخوه چې دا رشته مې ختمه شي او هغه هلک زه وکړم یاره خو ما ته خو چې په ټیلیفون کمه جینۍ داسې ویلې دي که نه نو داسې برابر کمه چې خوله کې اوبو چې شي تا پردی لږ سین خوښ دی ته پردو هلکانو سوچونه کې او بیا هغې له وظیفې کې ګناه کې ګناه له دعاګانې کې د خدای نه شرمېږي حیا در کې نشته دا یو لوی غم دی صاحب ده هلک او جینۍ ده مخکې نه یو بل سره په موبایل لګیا یو بل سره یارانه دوستانه جوړه کړي خو که هلک بل ځای واده وکړه مور او پلار وکړه جینۍ ځان وجني او که جینۍ مور او پلار بل چاله ورکړه هلک ځان وجني دا خو د شریعت اصول دي مور او پلار له پکار چې لاول د هلک نه تپوس وکړي څوک دله وکړه دواړه په سلا شي نو جینۍ دې وکړي جینۍ له دې هم تپوس وکړي چاله دې ورکمه چې سلا شي دواړو نو ور دې کړي ډېر داسې وي چې مور او پلار د جینۍ ولک نه خوښ او په زور یې ورکړي جینۍ دارو خوري یا ځان مړ کړي او بیا وتښتي دا ګناه کوي مور او پلار دا زیاتې کوي جینۍ نه تپوس وکړه او ډېر کله ته یو هلکي یو جینۍ خوښه یي مور او پلار یې وله نه کوي هلکه خو چې یو جینۍ خوښه ده ور یې کوله باسونه په دې کې وکړه لیکن که چرته داسې وشوه نو دا دعا د ګناه ده د ګناه ده د ګناه ده درې ځله مې درته وویې چې خدای دغه رشته ختمه کړې او جینۍ چې زما شي او جینۍ وایي خدای دغه رشته ختمه کړې او چې دا لږ زما شي پر دې کور روانول ګناه ده د دې ګناه سوال کول دې له خلک وظیفې کوي دې له دعاګانې کوي دې له منښتې کوي خلک که داسې وشو زه به دا دعا عبادت دی منختی عبادت تے وظیفہ عبادت تے نو عبادت گناہ لکے کہ پردے کور دے روان شي خو چې دا لږ زما شي پردے کور دے روان شي خو چې دا جینۍ زما شي آئے ہائے مهرباني وکړئ ټول هلکان یو شی دی اخلاقو ته وګوره او دین ته وګوره د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي اذا خطب الیکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه زوجوه یا چې داسې څوک دنه جینۍ لور خور وغواړي چې دین هم پکې وي او خوی هم ښي دوه څیزونه دي دین هم پکې وي خوی ورکوه والا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض او که دې ورنکړه ګوره لویه فتنه به جوړه شي دا جینۍ ورپسې ونه تښتي بل چا پسې ونه تښتي جنجال درته جوړ نه شي دا جینۍ په ګناه کې مبتلا نه شي دا هلک په ګناه کې مبتلا نه شي دوه څیزونه وګوره یو دین یو خوی ډېر خلک یې په مال پسې لور ورکړي هغه هلک بې دینه سبا چې دین نه نه دی خبر شریعت نه نه دی خبر په ښځه ظلم کوي هغه بدخویه دی بدخویه په هغه مال به څه کوې لور خور دی په مال پسې ورکړه د خدای نیکبخته بدخویه دی سبا ټکی ویې تا کرې نه را پرېږدي غریب دی ښه دی غریب خو چې دین پکې وي او خوی یې ښي چې د لور خور ژوند دی ورسره خشتی مونږ خلک دقې مال وخوړو او د سپین پوټکي وخوړو او دا کټونه او د ډبل بیډونه چې دا مال ورسره ډېر راشي او کالي ورسره ډېر راشي دا به ساټې په دې کټ به څه کې دا به خورې دا به ساټې په دا سپین پوټکي څه کې چې بېدینه دی انسان دغه جینۍ چې تا وکړه بدخویه د هغې سره څه کې سبا د پلار ته هم کنځل کوي مور ته هم کنځل کوي ژوند سره نه تېروي خدای ته وګورئ په شریعت عمل وکړئ دی له خلک صاحبه نن ورشه وګوره نظرونه کوي ما منښته کړې ده صاحب ما خو ډېرې وظیفې وکړې او تهجدو له پاسم او خصوصا جینکۍ دا لوبې کوي او ما خو ډېر زیات وس وکړه او ډېرې وظیفې مې وکړې دعا نه قبلېږي څنګه دعا ده یو هلک مې خوښ دی هغه له مور پلار بل څوک کړی دی دا وظیفې کوم چې هغه پرېږدي ړې ته تور شي او ما وکړي زه خدای دې بې خوباسه هغه پرېږدي پردی جینۍ غر کې پرېږدي او تا وکړي تا کې څه چل دی مردارې دې ښه رټم په تېره بول تاسو ته هم دیم دا خدای پورې ټوکې کول مسخري کول دی الله پورې سم سوال هغه یو واقع ده چې تا د عبرت ته دا درته به وایم د عبرت ته شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه شهید الله دی په قبر عنوان نازل کی د هغه نه مې اورېدلې و یو سړی و نیک چې ته نیک سړی الله نه سوال کو چې خدای پاکه یو درې دواګانې راله قبوله کړي داسې درې دواګانې راله قبوله کړي چې زه څنګه غواړم
د غریب کې سوچو چې یو به ښځې له جنت غواړم بچو له ځان له به غواړم الله ورته الهام په شکل کې اوې پړه کې ور واچوله چې زه ستا 3 دواګانې چې ته څنګه وې هغه قبلېږي راغې ښځې ته یې لوی د خدای نیکبخته ښځې ته سره پالل وې ښځې ته یې لوی ښځې 3 دواګانې به زما قبلېږي ما ته الله پړه کې دا راواچول ښځه ورته وایي 2 ستا 1 زما نو دې ته څه غواړې زه داسې دوا غواړم چې ستا پکې خیر دی ښځې په قلار کښېنه دا سوچ کوو چې زه څه غواړم هغسې دعا خدای قبلوي سوچ کوو چې څه غواړو د الله نه او ته چې څه غواړې غواړه خو زه ما دپاره یو سوال وکړه وایي څه سوال وایي چې ما خدای واپس د 14 کالو جینۍ کړي او داسې ښکلی شم چې په دې ټول کلي کې زما په شان ښکلی څوک نه سړیه ستا به مزې وي چې زه راته ښکلې په دې کور کې ګرځم را ګرځم او د کېړو نه درته ټقار وباسم نو ته به هم خوشحالې ته به هم سور کې دا خو داسې دوا چې زما هم پکې خیر دی ستا هم پکې خیر دی خاونو ته یې ښځې 100 ته رسېدلي وي بس ته اوس قبر کې پې پرتې دي د خدای نه جنت غواړو د الله رضا به وغواړو د قبر خوشحالۍ به وغواړو سوچ کوو چې هغه غواړو هسې مرو وایي ته ځان لکه جنت غواړې او کار څه غواړې ماله به دا سوال کې او ښځه خو د دې مکر خو لتزول منه الجبال الله وایي داسې مه کوئ چې غرونه سوري کوي په جړا شو ته ښځه چې خاوند ته اوښکې وبهیئ که نه د قصد ته وجاړي چې کوټې ته دننه شي بیا خاندي دې سړی ګلدین کاکا خو مې د دوکه که که نه د قصد ته وجاړي او سترګو کې به اوښکې وبهیئ او ځان به خفه کړي سړی وایي ښځه دغه دی لاړمه نو کوټې ته لاړه چې بیا په مخ وباچئ او خاندي وایي څنګه مې له سړی چپک او دوکه مې خیر وی جلل او جلل شیخ الاسلام صاحب چې دی نو هغه غریب وی دا یو دواره دا به پکې دی ښځې بل خو به څه نه غواړې نه 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 دوی د الله نه وغوښته یا الله زما دا ښځه واپس پیغله کړه د 14-15 کالو چې مخکې څنګه وه خو د هغې نه چې ښه قشتی الله وعده کړې وه یا د الهام په شکل کې یا د پیغمبر په خولې کې دي چې د پیغمبر څوک خاص سړی واپس پیغله شو پیغله شوه چې شیشه کې ځان ته وکتل جنۍ خوشحاله ده څو ورځې تېرې شوې بوډا ته وایي شیخ صاحب ته شیخ الاسلام صاحب داسې کار دی زما ستا نه کېږي مله طلاق راکړه یا ښځې داسې وې نه نه یو ځل مې در سره ځواني زړه کړې ده بیا در سره زړه کړم ته ما ته وګوره ته ځان ته وګوره د مخ ته دې وګوره د سپېمو ته دې وګوره د چیچل غاښونه دې نشته د لاسونو ته دې وګوره ته اوس ما سره جوړېږي زما پرېږده چې چېته نوجوانه لږ وکړم او ته ځان له چېته بوډی وکړې زه تا سره دوباره ځواني نه شم زړو بس شیخ صاحب وایي چې خدای دا څه په غوغلو واوړېده ښځې سمه چې نصیحت وینا بلکل نه کېږي ما پرېږده بس غوسه کې راغی دویمه دوا مې استعمال کړه وی خدای زما دا ښځه بوډۍ کا خو هغسې بوډۍ نه چې سمه بوډۍ شي بلا شیشه کا چې دا روزې پرې راوغورځېږي او دا چیچل مخې شي او چیچل لاسونه شي چې دا خلک ته یېرېږي خو الله وعده کړې وه همقسې شوه چې شوه او ښځې په شیشه کې ځان ته وکتل اوهو غوبل یې جوړ کړو دا ما نه یې څه جوړ کړل ویم داسې ښې نه نه ما خو در سره ټوقې کولې ته جوړ په ټوق هم نه پوهېدې لاړه روڼو پسې روڼه یې ورپسې راوسته روڼه راله کوتکو په لاس وی قسم په خدای که دې پرېږدو تا د ازبرګي دی له ده چې تجربې زمونږ په خور کې دا د شپې تهجد دی لکې ته مونږ خور باندې تجربې کې لیباټري دا ستا لیباټري ده کله ته ځوانه جوړه کله ته بوډا څه شی جوړ کړی دی د کلي ماشومان ته یېرېږي هغې خو سترګو نظر نه لګي وروځه داسې کښې نو په لاره ځي دا څه به لارې ته جوړه کړې ده سرمن دی وباسو فیصله یې ورسره په دې وکړه چې مخکې څنګه بوډۍ وه که نه بس نه ځوانه ښه ده او نه داسې بس هغسې دې شي هله شا به دوا وکړه یوه دوا د غریب پاتې وه درېم دی وکړه خدای پاکه زما هغه ښځه چې مخکې څنګه بس هغسې کا هغه مخکې بوډۍ چې وه نو هغسې شوه 3 دواګانې په یوه ښځه کې لاړې او ښځه همغسې پاتې شوه چې څنګه وه
ګوره دا غیر مناسب دوا ده، غیر مناسب. یو سړي سوال کو که نه لیلة القدر شپه وه، نو لیلة القدر خدای پاکه که ماله خدای پاک د قدر شپه زه پکې یو سوال کوم، زه خدای زما دا ښه د سرو زرو مولې کې ښځې وې که مولې زه به ویم چې زما دا میړه د سرو زرو مولې کې، چې کله تېره پوزه را پرې کوم خرڅوم او کله تېره غوږ را پرې کوم، دا اوس د خدای پورې ټوکې ټقالې، الله پورې ټوکې ټقالې به نه کړي. غیر مناسب سوال به بالکل نه کې. یو صحابي راغی په ترمذي شریف کې حدیث دی، منځ یې وکړه او لاس یې پورته کړه او څه وایي؟ اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. یا الله په ما هم رحم وکړې او زما په پیغمبر حضور پاک هم رحم وکړې او چې په بل چاړو رحم ونه کړې. رسول الله مبارک آواز ورکړه لقد تحجرت واسعا، وی د خدای فراخه رحمت دې بند کړه، د خدای نیک بخته. داسې وایي چې الله په ما هم رحم وکړي او په ټولو مسلمانانو هم رحم وکړي. ولې خدای پاک کمزوري دی، خدای رحم کم دی چې ما ځان یادې او نور مخلوق نه یادې. او حدیث کې راځي د حضرت ثوبان رضی الله عنه حدیث دی، د حضور پاک نه نقل کوي، وایي هغه مولا خیانتګر دی، هغه مولا خیانتګر دی چې ځان ته دعا کوي او خپلو مقتدیانو ته دعا نه کوي. دی خو چې په دې مسلو دروړی دی مقتدیانو دې دپاره یې دروړی دی چې ته به دعا کې مونږ هم یادې، مونږ هم شریکې. درې کسان خیانتګر دي، یو پکې هغه مولا دی، هغه امام دی، امام د قوم چې دی ځان ته صرف دعا کوي او قوم ته دعا نه کوي. قوم ته دعا وکړه، امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعا وکړه، دا مناسبه دعا ده. او په دې به زه خو یقین وکړئ چې کله م تلیم داسې حرمینو مبارکینو ته او دعا کوم، نو تاسو پکې یادوم هلک، ټول یادوم، مقتدیانو، شاګردانو، د جمعې چې څوک راځي او زما بیان لا دا ټول یادوم. ولې یادوم؟ یو خو د پیغمبر امت دی، ما سره مینه ده، محبت دی، لیکن حضور پاک فرمایي چې کومه دعا دې بل له وکړه که نه او زه هغه له سین قبلوم دغه دوا به تاله م قبوله کړم. ولې پکې بیا مونږ کوتاهي کوو؟ نو نامناسب دعا به یو حضور پاک فرمایي چې د خدای نه مرګ هم مه غواړئ. دا به نه وی چې یا الله ما مړ کا. ولې؟ مرګ څه شی دی؟ مرګ چې راشي، مرګ خو خطرناک زهر دی چې تا وڅکل. که دا سړی نیک دی، ان کان محسنا فلعله ان یزداده، که نیکی نیکی به زیاته وکړي، درود شریف به وایي، ذکر به وکړي، تلاوت د قرآن به وکړي، 2 رکعاته نفل به وکړي، مسلمان سره ښېګړه به وکړي. و ان کان مسیئا فلعله یستعتبه، او که دی ګناهګار دی کیدای شي خدای نه معافي وغواړي. مرګ سوال بام د رب العالمین نه نه کې، نو هغه سوال چې هغه نامناسبه دی ابا بالکل د الله پاک نه نه کې، په دې رب العالمین خفه کېږي. یو سړي هوا ته خیرې وکړې، باد راغی، دا هم نامناسبه ده. باد څوک چلی؟ الله. رسول الله مبارک پې خفه شو، وی باد ته خیرې مه کوه، باد خو په خپله نه چلیږي، باد خو الله چلی. لکه ما سره چوکه ده او زه په دې چوکه څوک وامه او تا هغه چوکې ته باد رد وې، دا خو ما ته وې. باد الله چل او یو درته بله مو ویمه خیرې به نه کوې. بعضې وخت ټیک ته رړنه وځي خیرې، چې څو چا سره ظلم وشي خیره وځي، دا نه چې ګناه د حضور پاک کافرانو ته خیرې کړي، خو بې ځایه خیرې به نه کړي، بالکل بې ځایه خیرو باندې الله خفه کېږي. او که یو انسان ته د خیره وکړه او بې ځایه و حدیث کې راځي، هغه سړی د هغه خیرې اهل نو، هغه تا ته واپس کېږي. او ډېر خلک په دعا کې قرآن شریف راوالي، هغه ډبی، دا ګناه د قرآن شریف توهین دی. څوک د جومات دیوال ډبی، دا توهین دی، بالکل توهین دی، دا ګناه ده، دا ناجایز دی او دا ناروا دی. او څوک راځي سورت برات ووایه، هلکه دا په کوم کتاب کې راغلی دي چې د بل د تبع دپاره سورت برات وایي؟ یو حدیث کې نشته. خدای چې دا چا رسته ده سورت برات وایم، سورت برات مې وویل، سړی تباه نه شو، سړی هلاک نه شو، هغه اهل نه دی د دې خیرو، د هغه معمولي غلطي وي، ډېره خیره نه غواړي او تا وکړه ګورې تا ته راګرځي.
صورت برات خو د خیرو د پاره نه پیغمبر ویلی دی صلی الله علیه وسلم، نه صحابه ویلی دی، نه په کتابونو کې شته. احد غوندې ځای کې په احد کې د دواړو جهانو مبارک سردار دقه غاښ مات شو، دا لاندې رباعي غاښ مات شو، شونډه مبارکه وشلېده، مخکې د اوسپنې کړۍ ور ننوته او داسې ننوتې وه چې بیا راوته نه، اوسپنې ټوپۍ په سر وه، هغه کړۍ په مخ کې ننوته، یو صحابي ورته غاښ واچو، د هغه پکې غاښونه ووتل، دومره کلکه نښتې وه، د مخ د سرمن کې دننه هډوکي ته رسېدلې وه، هغه ترې راووته، وینه کم ځای ودرېده. ایرې هغه زمانه کې خو دا وه چې پوزکې به یې وسوځوه، ایرې به یې پرې ور واچول، ابه د هغه رګونو څوکو کې ونښتې، نو هغې سره به وینه بنده شوه، نو رسول الله مبارکه د خولې نه خیرې ووته. او خیر هم داسې نه وه، لن یفلح قوم شجوا نبیهم، هغه قوم به چرې کامیاب نشي چې خپل پیغمبر زخمی کړي. غاښ ته یې ګوته ونیوه چې پیغمبر زخمی کړي، دا به چرې کامیاب نشي. فوراً الله قرآن جبریل راولېږه، قرآن کې آیت راغی لیس لک من الامر شیء، مه کوه خیر، مه کوه، زه یم که نه، مه کوه، زه یم، یا به مسلمانان کم یا به خوار او ذلیله کم. نو بې ځایه خیرې به نه کړي. ټیک ته په چا چا ظلم وکړو، ظالم ته خیره کوي، کولی شي، شریعت کې جواز شته چې خیره ورته وکړي، لیکن یو حدیث کې دا راځي چې تا خیره وکړه نو خپل بدل دې واغېشته، خبره خلاصه شوه، ما ته ولې نه پرېږدې چې بدل دله زه والم، چې ته چاله سپېړه ورکړې، ستا به څه سپېړی، ته الله ته پرېږده چې الله سپېړه ورکړي چې پته ورته ولګي، خدای ته ولې نه پرېږدې. مه کوئ خیرې یو بل، الله ته یې پرېږدئ. خدایه ما سره چې څوک بد کوي، څوک زیاتې کوي، څوک سازشونه جوړي، الله ته پوه شه، دی پوه شه، دقه یو ټکې ته ووایه، وایي الله ته پوه شه، دا ظالم پوه شه، بیا ګوره دوست تماشه یې کوه چې خدای ورسره څه کوي. مهلت خدای ورکوي، خو چې کله رونیسي په خدای کې بیا پرېږدي، بیا به چغې وایي، توبې به وباسي، خو الله بیا نه پرېږدي. نو زما وروڼو دا مناسب دعا به کوئ، غیر مناسب دعا به نه کوئ. الله قرآن شریف کې فرمایي واقیموا وجوهکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له الدین. منځ وکړه، جومات ته لاړ شه، الله ته سجده وکړه، او چې د الله نه سوال کې مخلصین له الدین، الله مخلص مسلمان جوړ شه، داسې دعا وکړه، اخلاص سره دعا وکړه، دین ځان کې کامل کا، د ګناه سوالونه کې، د ګناه د کامیابۍ چې په ګناه کې کامیاب شم، دا سوال قطعا ونه کې. نیک کار کوه، ښه کار کوه او دعا کوه، د حلالو تجارت کوه او دعا کوه چې خدای ماله پکې برکت واچي، د الله د رضا کار کوه او دعا کوه ماله پکې برکت واچي، او سودی کاروبار کې او خدای پاکه ته پکې ماله برکت واچوه، دا الله پورې خندا ده، ګورې په دې الله پاک خفه کېږي. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه چې د حضور پاک تره دی او ډېر زیات یې خوښ و، ډېره زیاته مینه یې وه ورسره. یو ځل راغی او حضور پاک ته شکایت وکړو، یا الله رسول زما څوک قدر نه کوي، عزت نه کوي. حضور پاک منبر ته وخته، وایي تاسو ته پته نشته چې عم الرجل سن و ابي، تره د پلار په دی وي، چا که دې خفه که دې خفه کړه، دې خوشحاله که دې خوشحاله کړه، دونه مینه ورسره. اته تپوس کې الله رسوله یو دعا راته وښایه چې زه یې کوم، یا عباسه صل الله العافیه، ما چې وختي درته ووایي د الله نه عافیت او معافات غواړم. تاسو ته خو مه وایي که نه په پښتو کې، یا الله د دنیا او د آخرت د پریشانو نه مې وساته، بس د دې نه ښکلې دعا بله نشته. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. نو ما تاسو ته زما وروڼو د وی د دغې حدیث دوه ټکي و، ان الله لا يقبل عن قلب غافل لاهن. پرون مې تېره جمعه مې ویلي چې د ړنه به دعا کوې، د څه نه به کوې؟ د ړنه. نن مې راته څه وویل چې په ګناه کې د کامیابۍ او د نارواو کې سوال کول او نامناسبه سوال چې خدای ما واپس ځوان کا، او داسې غیر مناسبه سوال زما د غاښونه الله بیا راوله
او بس خدای چې سار را پاسم چې په کور کې مې د سرو زرو باران شوي او ټوله شپه تهجد وکړې او خدای چې بس قمبه لرې کم او مکمل د غنمو ډکی او چې بکس در کمه چې د دې جامو نه سره زر جوړ شوي دې باندې لمچوه دا الله کولی شي خدا د الله عادت نه دا وایي چې خدای فصل مې وکړه الله ماله پکې ډېر غنم راکا الله فصل مې وکړه خدای ډېر یې راله کامیاب کا الله د حلالو تجارت کوم ډېر لوی برکت پکې واچوه دقسې دعا د خدای پاک نه کوم داسې مه کوم سواد صاحب له یو سړي تللی وی دوا راته وکړه چې ماله خدای زوی راکړي سواد صاحب خو بزرګ انسان دا وکړه چې خدای زوی راکړي هغو ته یې واده یې کله کړی دی چې پته ولې څو کاله شو واده وی واده خو مې لا نه دی کړی اوهو واده دې نه دی کړی او زوی غواړي نو چې واده مې کړی نو بیا ستا دوا ته پکې څه حاجت و دا اوس غلطه خبره واده به هم کې او دعا ته به محتاج یې بچي به دې نه کېږي نو غیر مناسب سوال مه کوه سړي په خېټه کې خو بچی نه کېږي روزي به دنه پکمه دا ټولې غلط سوالونه دي واده به وکړې بچی به دې نه کېږي واده به وکړې لوڼه به دي زامن به دې نه کېږي الله نه غواړه بیا چې خدای نیک زوی راکړي او که داسې زوی خدای درکړي چې شکل یې د سپي وي بیا به څه کوې صالح زوی د خدای نه غواړه او که داسې زوی درکړي چې هغه وروستو کافر شي او ګناهګار او ګناهونه کوي فاسق فاجر او تا لعنت یې درکوي بیا به څه کوې ور هر څیز کې مونږ الله ته محتاج دعا وکړئ ښه اسیدو د کندي نذیر الله لور وفات شوی ها نذیر الله لور ښه دا زمونږ د اسیدو د کندي نذیر الله لور وفات شوې ده الله دې مغفرت نصیب کړي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او الله یې ټولو وارثانو له صبر ورکړي او دا بانډي د اسلم جان قاري صاحب خور پرون وفات شوی وه الله دې وبخي الله دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي شیخ قمر نوشاد وفات شوی دی هغه الله دې وبخي او الله دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي او دې د بچو د کامیابۍ دعا غواړي الله یې ټول بچي کامیاب دا نسبت یو مرګره اورنګزیب بچی سے بیمار دی الله دې ول شفا ورکړي او زمونږه فیصل دې بیماری ده دوی تم دوه کې الله روغ صحت ورکړي حاجی قادر رور اپریشن کړی زمونږ د قادر خان رور دی اپریشن یې کړی د ګردې هغه تم دوه کې الله شفا ورکړي یا الله چې څومره بیماران دي روغ صحتونه ورکړي الله شفا ورکړي خدای چې چاته څه پریشانې دي الله مونږ ټول پریشان یو الله مونږ ټول پریشان یو دا مو ایمان دی چې زمونږ پریشانی ستانه بغیر نه حل کېږي او نه څوک یې حل کولی شي الله زمونږ ټولې پریشانۍ په خوشحالو باندې بدل کړي یا الله عافیت هم نصیب کړي د دنیا او د آخر د غمونو آفتونو فتنو نه سره د اهل اولاد په امن و امان کې وساتي خدای پاکه په بچو نوسو کې محافظان او قاریان او عالمان پیدا کړي الله چې څومره بیماران دي روغ صحتونه ورکړي څومره مردگان دي الله ته مغفرتونه نصیب کړي د چا اولاد نه الله اولاد ورکړي چا نارینه اولاد نارینه اولاد ورکړي خدای زمونږ چې څومره دعاګانې دي د خیر او د برکت الله ټولې راله قبولې کړي الله دین تم توجه پیدا کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم او د هغې په طریقو هم زندګي نصیب او ګرځولې یا الله که د چا یو بل سره روانې دشمنۍ طرفګنۍ بغضونه حسدونه دي الله په روغو باندې بدل کړي خدای موږ د حاسدینو د حسد نه وساتي د شریانو د شر نه مو ساتي د بدنظرو د بدنظرو نه مو ساتي او خدای د فتنهګرو د فتنو نه مو ساتي کوم ملګري چې زموږ د منزل راځي د لرې لرې ځای نه راځي الله په یو قدم اجرونه ورکړي او دعاګانې قبول کړي برحمتک یا ارحم الراحمین